الله پاک د مؤمنینو د ښځو صفات ذکر اولنی صفت دا دی فصالحات دا به تابعده فرمانبر هغه بیوي صالحه فصالحات نیکه بیوي تهجد خیال بساتي د شروکو خیال بساتي د پنځل منځونو خیال بساتي د خاوند ته د نیک وصیت د نیکو خبرو تلقین وکړي دا نیکه بیوي دویم نمبر صفت قانتات تابعدار فرمانبردار وي د الله او د الله د رسول حکم تابعداري به هم کوي او د خاوند تابعداري به هم کوي معنا د خاوند حقوق هغه به هم پېژني نو دا ښکلې بیبي دریم حافظات للغیب حفاظت کوونکې د بیبي حفاظت کوونکې بیبي د خپلو د شرمګاهو د خپلې د ژبې د خپل د بدن للغیب په غیب د خاوند کې معنا موجود خاوند نه نو دا خبرې نه دوړه مراد دا ده چې خاوند یې موجود نه وي او دا حفاظت د خاوند د پیسو د خاوند د مال د خاوند د اولاد د خاوند د هر یو شیز حفاظت د وکړي دغه درې صفاتو ولا زنانه و دا بیبي دغه بهترینه بیبي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټولو نه په دنیا کې بهترینه متاع پیداونکی شي هغه نیکه و صالحه و حفاظت کوونکې بیبي ده کوم انسان ته نیکه ښځه ورسېده دغه سړی په دنیا کې هېڅکله نه ناکام کېدی شي کله انسان ته برکرداره یو بدزبانه ښځه ورسېده دغه سړی ناکام کېږي یوه ورځ یو بزرګ هغه د خپل زوی کور ته لاړو چې کور ته لاړو وار یې وټکولو نو ښځه ورته ووته ورته ویلې بابا څه دی په کور کې وی چې لږ خوراک مې په کار دی په خوراک یې ورته وی چې نشته دی وی چې درومه خوله یې ورسره ووهله نو دا بابا دی ورته کسي چې نور هېڅ مه راکوه چې کله د خاوند راشي ورته د کور دروازه دې بدله کړه یا څه موده پاس بله سړی خاوند روغی خاوند ته یې وویل داسې خبره وه ورته ویل طلاق یې ورکړه ښځه یې فارغه کړه څه موده پاس یې بله ښځه وکړله دغه یې پلار و نو بیا راغی بیا یې پوښتنه وکړله نو بیا یې دا پوښتنه وکړله ورته کسي چې څه راکړه نو هغه بیبي د ورته په نیکه او په صالحه خبره وکړله او څه سامان یې هم ورکړل نو دا بابا ورته وایي چې خاوند